أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران دریم سپارہ آیات نمبر 68. ان اول الناس بیشکا زیاد نزدے په خلقو کې به ابراهیم علیه السلام تا للذین ها خلق تی اتبعوه چې هغوی تابعداري کړې ده د هغه یعنی د ابراهیم علیه السلام. بیګا تیر شو ابل اشبا چې یهودو او نصارو بخپل نسبت حضرت ابراهیم علیه السلام تکو. یهودیانو بوي موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې او ابراهیم علیه السلام علیاذ بالله یهودی، او نصارو بوي عیسایانو چې ابراهیم علیه السلام هغه عیسایو. دې جګړه وا په یو بل کې، او دغه رنګ مشرکین مو خپل نسبت دا ابراهیم علیه السلام تکو چې موږ دغه په دین باندې. حالانکه ابراهیم علیه السلام هغه د توحید بنیاد اخدلی وو او د شرک اډی ختم کړی وي، د شرک جرړې پرې کړی وي، او يهود او نصارا او مشرکین د شرک بنیاد کې خودلو، بلکې هغه شرک کوونکې ابراهیم علیه السلام موحد. ان چې کوم کور بیت الله شریف ابراهیم علیه السلام خالص ته الله د عبادت لپاره جوړ کړو، نو دې ظالمانو پای کې 360 بوتان کې خودلی، او د هر ورځ جدا جدا بوتو هغه به عبادتونه کول. پای کې د ابراهیم علیه السلام مجسمه، دغه رنګ د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام، د حضرت مریم علیه السلام د دې مجسمې جوړې کړې وي، 360 بوتانې پکې کې خودلی. نو الله رب العزت اخره کې او فرمایل چې ابراهیم علیه السلام ما کان من المشرکین، هغه د مشرکین نه نو بلکې هغه موحد. دلته بس الله پاک جل شانه یو قاعده ذکر کړله چې ځان له خپلو کې جګړې مکوئ. ان اول الناس بابراهیم، ابراهیم علیه السلام ته په خلکو کې ډیر نږدې ها خلق تی للذین ها خلق تی اتبعو چاگوی تابداری کړی دا هو د هغه د ابراهیم علیه السلام. وهذا النبی، او هغه دا نبی دی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم دی. یعنی تاسو ټول په غلطه، یهودم په غلطه، نسوارا چې کمیت تاسو هم په غلطه باندې د ابراهیم علیه السلام په دین باندې نه، مشرکین ته وی تاسو هم د ابراهیم علیه السلام په دین باندې نه، بلکې د ابراهیم علیه السلام په دین باندې هغه خلق دي چې د ابراهیم علیه السلام تابعداري کړې ده، او 100% تابعداري چا کړې ده؟ هغه محمد صلی الله علیه وسلم او دغه مرګرو کړې ده. نو الله پاک ته فرمایل چې وهذا النبی، هغه دا نبی نه محمد صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې. والذین آمنوا، او صحابه کرام دي، والذین ها خلق آمنوا چې ایمان راوړي دي په دې نبی نه محمد صلی الله علیه وسلم باندې. والله الله تعالی ولی المؤمنین، دوست د مؤمنانو. ود طائفه، د یو شکایت ذکر کوي چې ود طائفه غواړي یو ډله من اهل الكتاب، د اهل کتابونه، لو یضلونکم چې کاش هغوی تاسو گمراه کړي، تاسو بیلاری کړي. لو یضلون چې کاش هغوی بیلاری کړي کوم تاسو لره، یعنی یو ډله د اهل کتابونه غواړي چې تاسو گمراه کړي. پس باندې تاسو پس باندې گمراه کړي باثبات اليهودیت للابراهیم، چې هغه ثابتی یهودیت ابراهیم علیه السلام په دې باندې سو گمراه کی، او تاسو په دې باندې بیلاره کی چې ابراهیم علیه السلام یهودی. دغه رنګ نصرانیان
یعنی عیسایان خو په دې باندې گمراه کی چې ابراهیم علیه السلام عیسائی نو يهود غواړي چې دی يهوديان شي دا ټول او نصارا غواړي چې دا ټول نصرانيان شي نه عیسایان شي. ود طائفه غواړي وډلا من اهل الكتاب د اهل کتابونه لو يضلونكم چې کاش هغوی تاسو گمراه کی وما يضلون او هغوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه گمراه کړي. حالانکه دي د خپته ده چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په حق باندې پیغمبر دی خو د هر څه باوجود بیا هم چې کوم دی يهودیت باندې روان دي يهودیت چې کوم دی نه پریدي دوی خپل ځانونه گمراه کوي. د دې گمراهۍ وبال په دې باندې ځکه صحابه غوندې خلک څوک نشي گمراه کولی دي او هر قسمه تدبیرونه جوړ کړل هغوی د خپل دین نه چې کوم دی وانه وړېدل. نو الله فرمایي چې لو یضلونکم دوی وی چې کاش دوی گمراه کی تاسو لرا وما یضلون او دوی نه گمراه کوي یعنی دا يهود او نصارا دوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه گمراه کوي خپل ځانونه بیلاری کوي وما يشعرون او دوی شعور نه لري حالانکه دوی په خپل باندې گمراه کیږي خو په دې نه پوهیږي. یا اهل الكتاب د دویم شکایت ته چې اے اهل کتابو لم تکفرون تاسو ولې کفر کوي بیاات الله د الله په آیاتونو سره یعنی په قران سره وانتم تشهدون او حال دا چې تاسو گواهی د دې قران د حقانیت د پیغمبر د حقانیت تاسو گواهی. يهودو ببار چې کوم دی خلکو ته دا وی چې پیغمبر شدي محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر نه دی نه کوم نه چې په تورات کې راغلي دی بده کې نشته دی او په تورات کې هم تحریف کړو د نبی علیه السلام چې کوم صفات او غي ګډ وډ کړی نو بار خو به خلکو ته دا وی چې د الله پیغمبر نه دی خو چې کله بخپلو کې کېناستل د علما دی به موږ ته خو پته ده چې دا د الله پیغمبر دی او دا حق پیغمبر دی خو موږ د ضد د وجه ایمان نه وروړو او د دنیا پرستۍ د وجه ایمان نه وروړو د خپل مفاد د وجه ایمان نه وروړو. نو الله ته فرمایي چې وانتم تشهدون او حال دا چې تاسو گواهی د دې قران او د پیغمبر د حقانیت تاسو په تورات کې ټول نه راغلي دي هغه ټول نه په نبی علیه السلام کې موجود دي نو تاسو دې خبره گواهی ولې کفر کوئ. یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تکفرون تاسو ولې کفر کوئ بیاات الله د الله په آیاتونو سره په قران سره د قران ولې انکار کوئ وانتم تشهدون او حال دا تاسو گواهی د قران او د پیغمبر د حقانیت. یا اهل الكتاب دا دریم شکایت ته اے اهل کتابو لم تلبسون تاسو ولې ګډ وډ کوئ الحق حق بالباطل د باطل سره. یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تلبسون تاسو ولې ګډ وډ کوئ الحق حق بالباطل د باطل سره. حق په څنګه د باطل سره ګډ وډ کو حق داو چې په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو په دې باندې ایمان راوړو د دې پرچار به کو تبلیغ به کو خلک په يهوديان کولم نو دا حق زموږ په موسی علیه السلام باندې ایمان دي چې د الله پیغمبر دی. البته د موسی علیه السلام دین او تورات زبور انجیل دا ټول کتابونه منسوخ شوي دي مونږ یې منو چې دا د الله پیغمبرانو د الله کتابونه خو ناسخ کتاب د قران مجید دی او د غرنګي د موږ د نبی علیه السلام په دین باندې دا ټول دینونه مخکې منسوخ شوي دي. نو دا خبره خو به حق کول چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی په باندې ایمانو بل باطل د باطل سره به څنګه ګډ وډ کو چې د نبی علیه السلام نه به انکار کو دا په باطل باندې نو حق باندې پدیو چې په موسی علیه السلام ایمان راوړو دا حق او باطل پدیو چې د نبی علیه السلام نه انکار کو د قران نه انکار کو. نو لم تلبسون تاسو ولې ګډ وډ کوئ الحق حق بالباطل د باطل سره وتكتمون او تاسو پټوي الحق حق. نو حق په څنګه پټو د نبی علیه السلام چې څومره صفات راغلي وو د قران چې څومره صفات راغلي وو په تورات کې نو هغه به پټول دا غي په ځای باندې نور لیکلی وکړل نو هغه حق په چې کوم دی پټ کو حق خدای چې دی ټول ته ویلي چې د الله پیغمبر دی او دغه نخې بشارتونه موږ ته په تورات کې راغلي دي موږ لیدلي دي ټول نخې نبی علیه السلام کې موجود وي نو دی حق خدا و چې دی ویلي چې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی نو دا خبره به دی پټ کړله ولې د دنیا پرستۍ د وجې نه او د ضد د وجې نه دی ایمان نه راوړي. لم تلبسون تاسو ولې ګډ وډ کوئ الحق حق بالباطل د باطل سره وتكتمون او تاسو پټوئ الحق حق. نو حق دا چې د نبی علیه السلام څومره صفات تورات کې نو هغه ګډ وډ کړل هغه لري کړل دغه په ځای نور صفات لیکل وانتم حال دار تعلمون چې تاسو پوهیږئ اهل کتاب د اهل علم دي سره علم ډیر زیاتون دي خو پوهیدل خو د پوهې باوجود ایمان نه راوړو د ضد د وجنه. وقالت او اویل طائفه یوی ډلې من اهل الكتاب د اهل کتابونه امنو چې ایمان راوړي بالذي په هغه قران باندې انزل چې نازل کړل شوی دی علی الذين امنوا په مسلمانانو باندې
وجه النهار د ورځ په شروع کې وکفرو او انکار وکړي د قرآن نه آخره د ورځ په آخر کې لعلهم د پاره دی چې دوی یعنې د مسلمانان یرجعون واپس وګرځي. څه مطلب د دې آیت؟ د دې آیت مطلب دا دی چې د اهل کتابو د یهودو چې کوم علماو کوم مشرانو نو هغې به دې کشرانو ته وي تاسو د ورځ په شروع کې په دې قرآن باندې ایمان راوړئ، په دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ، او د ورځ په آخره کې بیا د دې قرآن نه انکار وکړئ، خو صرف زبانی ایمان راوړئ، د زړه نه به ایمان نه راوړئ. دا د څه د وجې نه؟ دا د دې د وجې نه چې یهود د اهل علم دې سره علم ډېر زیات نو دوی د مسلمانان دوکه کول چې مسلمانانو په دې دوکه شي تاسو به ایمان راوړئ، د هغې به مخکې چې موږ په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی دی، نو چې کله به تاسو ایمان راوړئ نو دوی به شرک یهود خو هم ایمان راوړ، دا خو اهل علم دي، د پیغمبر حقانیت ورته ثابت شو، وی مونږ په تورات کې. او د آخره کې انکار ولې وکړئ؟ چې انکار په دې وجه وکړئ چې دا مسلمانان په دې خبره په شک کې پرېوځي چې یاره د یهودو خو لومړي ایمان راوړو، نو که د دوی په زړه کې ضد وی نو دوی به ایمان نه راوړو، خو چې واپس وګرځېدل د قرآن نه واپس انکار وکړو نو د دې دا مطلب دی چې دا اهل علم دي، دوی ته پوره معلومات شوي نو پیغمبر کې هغه صفات ونه مونتل نو د دې وجه نه دي ایمان پرې خود واپس وګرځېدل. دا هیله او دا بهانه او دا تدویب د دې د وجې جوړو چې مسلمانانو کې شک او شبه پیدا کړي، د دې په زړونو کې شکونه ور واچي، نو د دې وجې به د مشرانو خپلو کشرانو دی د ورځ په شروع کې ایمان راوړی او د ورځ په آخره کې بیا د دې مخکې انکار وکړي چې موږ دا قرآن نه منو، نو دوی به په زړه کې دا شک پیدا کړي اهل علم او زه دې هم په زړه کې نو که زه دې ونو نو به ایمان نه راوړو، نو ایمان یې راوړو وروسته واپس شو، نو دې مطلب دا دی چې دا قرآن حق نه دی، دا اسلام حق نه دی، نو د دې وجې به دوی دا خپلو کشرانو ته دا خبره کوله. وقالت او وویل طائفة یوې ډلې من اهل الکتاب د اهل کتابونه آمنو چې تاسو ایمان راوړئ بالذي په قرآن باندې انزل چې نازل کړل شوی دی علی الذین آمنوا په مؤمنانو باندې وجه النهار د ورځ په شروع کې د ورځ په اول کې وکفروا او تاسو کفر وکئ آخره د ورځ په آخر کې لعلهم د پاره سو لعلهم د پاره دی چې دوی یرجعون واپس شي د خپل دین نه، نو دوی به کې دا وایي چې ګوره دا یهود خو اهل علم خلق دي، نو دوی ښه پوهېدل نو که زه دې په زړه کې نو ایمان به یې نه راوړو، خو چې ایمان یې راوړو او واپس د دین نه وګرځېدل د مطلب دا دی چې دا اسلام حق نه دی، دا پیغمبر حق نه دی، د دې وجې نه مسلمانان په شکوک و شبهاتو کې مبتلا شي، واپس به د ایمان نه کفر طرف ته راوګرځي، د دې وجې به د دې پایله ان اول الناس بشکا زیاد نږدې په خلکو کې ابراهیم علیه السلام ته للذین ها خلق اتبعوه چې هغوی تابعداري کړې ده د هغه یعنې د ابراهیم علیه السلام وهذا النبی او هغه دا پیغمبر دی یعنې محمد صلی الله علیه وسلم دی والذین آمنوا والذین او ها خلق تی آمنو چې ایمان راوړل دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې والله الله تعالی ولی المؤمنین دوست د مؤمنانو ودت طائفة غواړي یوه ډله من اهل الکتاب د اهل کتابونه لو یضلونکم چې کاش هغوی تاسو ګمراه کی وما یضلون پس هو ګمراه کی په دې وجه په دې خبره هو ګمراه کی چې دا ابراهیم علیه السلام چې دا یهودي یا نصرانیان خو په دې وجه ګمراه کی چې دا ابراهیم علیه السلام عیسائی لو یضلونکم چې کاش هغوی تاسو ګمراه کی وما یضلون او دوی نه ګمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دوی شعور نه لري. یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لم تکفرون تاسو ولې کفر کوئ تاسو ولې انکار کوئ بآیات الله د الله د آیاتونو یعنې د قرآن وانتم تشهدون او حال دا دی چې تاسو ګواه د قرآن او د پیغمبر د حقانیت. یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لم تلبسون الحق تاسو ولې ګډوډ کوئ حق بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق او تاسو پټوئ حق وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ. وقالت طائفة اوی یوې ډلې من اهل الکتاب د اهل کتابونه آمنو چې ایمان راوړئ بالذي په قرآن باندې انزل چې نازل کړل شوی دی علی الذین آمنو مسلمانانو باندې وجه النهار د ورځ په شروع کې وکفروا تاسو انکار وکئ کفر وکئ آخره د ورځ په آخر کې لعلهم یرجعون د پاره دی چې د مسلمانان واپس راوګرځي د خپل دین نه. ان اول الناس بشکا زیات نږدې په خلکو کې ابراهیم علیه السلام ته للذین ها خلق تی اتبعوا
اتبعوه چاغوی تابعداری کړی دا د ابراهیم علیه السلام وهذا النبي او هغه دا پیغمبر دین محمد صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا او ها خلق دي چې ایمان راوړل په محمد صلی الله علیه وسلم باندې والله الله تعالی ولی المؤمنین دوست د مؤمنانو ود طائفه غواړي وډلا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يضلونکم چې کاش هغه تاسو گمراه کی وما يضلون او دوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دوی شعور نه لري یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تکفرون تاسو ولی انکار کوي بیاات الله د الله د آیاتونو نه د الله د قران نه وانتم تشهدون او حال دا د تاسو گواهی د قران او د پیغمبر د حقانیت یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تلبسون الحق تاسو ولی ګډوډ کوي حق بالباطل د باطل سره وتكتمون الحق او تاسو پټوي حق وانتم تعلمون حال دا د تاسو په هیګه وقالت طائفه او ویډل من اهل الكتاب د اهل کتابنا امنو چې ایمان راوړی بالذي په قران باندې انزل چې نازل کړل شوی دی علی الذين امنوا بمسلمانانو باندې په مؤمنانو باندې وجه النهار د ورځ په شروع کې وکفروا او انکار وکي اخره د ورځ په اخر کې د هغه نه لعلهم يرجعون د پاره دی چې مسلمانان را وګرځي د خپل دین نه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زمون رازشي الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. الله دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. الله څومره غلطۍ کوتاهۍ پکې زموږ شوي مونږ ته معاف کړي. الله مونږ ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي. الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي. الله مونږ ټولو ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین حاضر مجمع کې څومره بیماران دي کورونو کې بیماری دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي. الہ العالمین څومره پریشانه حالي پریشانه ختم کړي. څومره ناحقه بندیوانی د بند نه آزاد کړي. څومره خلکو رزق لړن تنگ دی الله رزق ته فراخ کړي. څومره خلک بې کوره دي الله پاک کورونه ورته ورکړي. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي. الہ العالمین چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي. الہ العالمین څومره خلک بې اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. الله چاته د اولاد ورکړي د نیکانو صالحانو ورته لوی کړي. څومره خلکو اولاد نافرمان دي الله اولاد ولا فرمان بردار وګرځي. الله د سترګو یخوالی ورله وګرځي. الہ العالمین موږ له دعا د غوښتو چل نه راځي رسول الله مبارک ته خپل امت ته خیر د پاره کومې دعاګانې غوښتي دي پوره پوری سبق زموږ نصیب کړي. الله د کوم شرور نه امان غوښتي دي امان راکړي. الله زموږ مال جان وخت تاڼو تحصیلونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو بچ وساتي. خدای د خپل دین د غلبې د پای استعمال کړي. الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کړي. په وخت ځن کدن مو د زړه بسیدک سره په جبه دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول